جی بالکل دا مهال زه د چارسدي په فاروق اعظم چوک کې موجود یم. چېرته چې په سبزي منډۍ په منتقلۍ باندې لویه لانجه د تاجرانو د انتظامي ترمنځ راپېښه شوې ده. دې وخت کې په چارسده کې بالکل کرفیو لګېدلې ده. چارسدي فاروق اعظم چوک ته چې څومره روډونه دي هغه پولیس بند کړي دي. څوک هم دننه نه راځي. آیا دا د خلکو ته پروټوکول ورکړی شوی دی یا څه بله مسله ده؟ د دپ 144 باوجود چې کوم دی دلته کې ولې درنه کیږي یا دلته کې چوک ولې بندیږي؟ دا خو یو سوال دی. ورسره ضلعي انتظامیه او دا تاجران د مخکې نه خپلو کې کېناستې شو. دا خبره چې کومه ده په خوش اسلوبۍ سره خلکولی شوه. کوم ځای ته چې دغه سبزي منډي منتقل شوې ده نو دغه سبزي منتقلۍ چې کومه ده آیا دې کې څه ملي بګت شوی دی، څه بله خبره وه؟ نو په دې باندې دا تاجران په اعتماد کې اخیستلو. د دې تاجرانو دغه خبره خو هم ده چې موږ په اعتماد کې نه یو اخیستې شوي او په شپه کې یو فیصله شوې ده او یو لویه فیصله شوې ده چې دغه سبزي منډي هغه منتقل شوې ده. دلته موږ سره تاجر اتحاد مرکزي صدر ابتیار حسین سراب موجود دی. هغه سره خبرې اترې کوو چې هغه په دې عقله باندې څه وایي، څه به وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب خان وروره ډېره مننه چې تاسو رالې او زموږ دا مسله ستاسو په وساطت باندې مخکې لاړه شي. بنیادي خبره دا ده چې د سبزي منډۍ مسله د تېرو درې څلورو کالو نه روانه ده. خو تاسو اوس هم زموږ د آل پاکستان زموږ چې کوم د سبزي منډیانو صدر دی د ملک سوني د هغه یو سټیټمنټ د هغه یو خبره تاسو واورېدله چې کله هم ته یو سبزي منډي شفټ کړې نو هغې له به ګورمنټ ځېلي د سیکشن 4 د لاندې هغه به ګورمنټ جوړوي. نو که بیا ته شفټ کېږي هغه ځای ته، ورنه که د پرایویټ منډیانو نو دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو پرایویټ منډي جوړه شوې ده او دغه د انتظامیې د ضلعي انتظامي او د ټیمو په ملي بګت باندې چې د هغې په دې کې باقاعده شیرز دي. دا خبره اوس ډېره واضحه شوله چې په هغې کې د دې شیر دي د یو کس 30% پکې د یو کس شیر دی. حیرانتیا دا ده چې اوس د هغه خلکو د جیبونو د ګرمولو لپاره یا د هغې د کرپشن دپاره زما په زرګونو دلته کې غریبانان بېروزګاره کوي. هغه سره خو د خپلو پیسو غم دی، هغه سره د خپلو پیسو غم دی چې زه جیب له پیسې څنګه پیدا کړم، په لکونو څنګه پیدا کړم. ما سره څه غم دی؟ ما سره ماښام د بچي دپاره د دوستې روړو غم دی. ما سره د خپل لور د لوپټې غم دی چې شلېدلې لوپټې په سر کړې ده. ما سره د خپل بیمار پلار د ګولو غم ده چې هغه د بلډ پرشر او د شوګر بیمار دی. زما بیماره مور په کټ پرته ده، زه د هغې غم کوم. زه د بینکونو دغه غم نه کوم چې زما بینکونو هغه دغه دې زیات شي، مزید دې زیاتېږي. دا هغه خلک دي دا تا ته چې زه کوم ویم چې دوی دلته کې ناستې په ریړه باندې د سهار نه د ماښامه پورې ولاړي نو هغې صرف او صرف ماښام د بچو د وړو ترقي نه کوي، ذلت ترقي کوي، بار کېږي. دغه کې څه داسې مسله ده چې هغه ځای ته سبزي منډي لاړه شي؟ ذلت ترقي د هغې نه زموږ نه به زیات څوک غواړي، د تاجر نه به څوک زیات غواړي چې تاسو د ذلت د ترقي وشي. موږ خو دا غواړو چې د ذلت ترقي دې وشي، دلته کې د روزګار راشي. خو چې شته روزګار مانه علي وا غځې ته اوس که د دې پلي دا ده وختي زموږ ملګري چې قاسم علي خان د غزې اوسېدونکی دی چې هلته کې دوه لارې دي چې هغه یوه ډېره تنګه ده چې کومه دغه ته تللې ده د مرکز ته چې تللې ده پړانګو ته، یو مین روډ دی. مین روډ چې کوم زموږ دی اوس دا ټول هلته تشیب کړه. نو که ته وایې چې زه دغه ختموم رش ختموم نو بیا دا لار بنده که زما په خیال بیا باندې په دې باندې تلو چا نس جواز ته یې به څوک لاړ شي. دویمه خبره، زه ما یو چې کوم اړتي دی نو دا په 4 بجې 3:30 بجې راوځي. په 3:30 بجې راوځي نو تاسو اندازه لګوئ چې هغه د دې ځای نه هغه ځای پورې ځي به څومره سکې وروي. ستاسو مطالبې څه دي؟ د احتجاج به تر کومې جاري؟ دا احتجاج خو چونکې نن موږ آغاز دی د دې نه پس که زموږ مسله نه حل کېږي په ډیلي بیسس باندې به موږ د چوک ته راځو، د روزګار نه پس په دې چوک کې جلسه کوو او د پیر په ورځ د راتلونکي جمعرات په ورځ باندې ما ضلعي میټینګ کړی دی باقاعده. دا به موږ ضلعي ته خورو، هر بازار کې به په یو ورځ باندې انشاءالله د دې خلاف مظاهره وي. زموږ مطالبه دا ده چې دا سبزي منډۍ چونکې 14.5 جریب ده هغه 4.5 جریب ده. دا دلته نه اکموډیټ کېږي، دا خلک هلته کې چې دا د هلته کې راضي کړي. زموږ مطالبه دا ده چې زموږ تر څو پورې بله منډۍ موږ خپله نه دي اخیستې یا څنګه چې ملک سوني خبره وکړله چې هغې دغه د لاندې نه یې اخیستي، د اکشن 4 د لاندې نه ایستې او ګورمنټ خپله منډۍ نه یې جوړه کړې. موږ د چا پرایویټ منډیانو ته نه. صحیح، ډېره زیاته مننه. موږ سره سبزي منډۍ صدر موجود دی، شاروم موجود دی. شاروم سره به خبرې کوو. شارومه
لکه دلته د اسلامیه کالج ځمکه د سوال دا پیدا کیږي چې تاسو نه 200 کرایه د کرایه په وجه باندې تاسو منتقلي نه منئ آیا صرف دغه ځای نه دی خوښ که نه یو ځای ته هم نه منتقل کیږي زه تا ته اول دا خبره کوم چې 200 300 نه زمونږ د منډې کرۍ د 4 نه واله چې 7000 پوره خو دې کې یو خبره ده موږ لکه اسلامیه کالج دا 56 سال نه را دا دوی موږ له کندې راکړي ابادي موږ کړی دی ما له نه 400 انتظامي کړی او نه ما له کالج کړی او بل دا خبره چې زمونږ 1 پوینټ ایجنډا را چې زه به ځان له خپل ځای علم زمونږ صدر صاحب چې څنګه پاکستان صدر دی د منډو هغه چې څنګه دا قانوني حق زما دی زه به ځان له خپل ځای علم زه به دا نه چې ما به انتظامیه په یو خان خرڅوي د خپل جیب دپاره نو زه نه بل ځای ته تیار یم نه ځم دا زه په هر پلیټفارم دا وایم چې زه به ځان له خپل ځای تاسو عدالت ته هم تللي عدالت ته موږ تللي موږ د پسیشن کیس ګټلی پسیشن کې دوی ته د ظهور احمد صاحب په عدالت کې دوی ته ویلي چې نه ته منډې منتقل کولی شي او ته نه ته روډ بندولی شي نو تا سره صرف یو دا قانوني حق دی چې ته هر 2 کیلومتره فاصله کې منډې جوړولی شي خو تا سره دا حق نشته چې ته څوک بوځې دا هم ویل کېږي چې دلته سیاسي جنګ روان دی نو آیا داسې څه شته دي تاسو سره کومو سیاسي پارټو تعاون حاصل دی موږ سره نن په دې 10 میاشتې زموږ کیس را روان و په دې 10 میاشتې کې موږ سره یو په تنظیمونو کې تاجر اتحاد بل موږ سره عوامي نېشنل پارټي تر بیګا پورې تر ننه پورې ده شرف بیګا موږ له محمد خان راغلی دی او موږ سره خبرې اترې کړې دي نور موږ سره که دې کې موږ عبدالروف شاکر صاحب له تللي وو 6 پیرې تللي وو د ډي سي دفتر ته سره تللي وو خو موږ د هغه نه امیده راغلي وو خفه د راغلي وو ځکه چې هغه زمونږ د عوامو پوټ پاش شوی دی هغه موږ هغه خلک یو چې موږ هغه له د 400 منډې ولې 6000 روټ ورکړی دی او د تصویري خلکو په د خوشحالۍ نه پیسې نوستې و زما د 400 یو ولیم کامیاب شو اوس په زمونږ مسله خو الټه د بدقسمتۍ ده وایي چې هغه عوامي نماینده دی خو هغه د ټیمې چې به موږ سره استعمالوي تاسو سره انتظامي سره رابطه کړې ده نه موږ سره انتظامي سره رابطه انتظامیه جی داسې ده که تاسو د سوشل میډیا وکتله که تاسو اخبارونه وکتل پرنټ الکترونیک میډیا وکتله انتظامیه خو به یې پورس لګیا ده اخو من د دې ملک شهریان مني نو آیین نه مني قانون نه مني عدالت نه مني اخو وایي چې به یې پورس نن چې زه دلته راوتی یم په دې نور ولاړ یم ولې ولاړ یم وجه څه ده موږ خو د دې ملک شهریان د دې ملک قانون منو په دې قانون ځو خو که دی قانون پالو کوي دی خو قانون نه پالو کوي بدقسمتۍ نه زه به دا ویم چې هغه یو زمونږ دلته کې اوس په دې دغه باندې ډېره وایرل ده چې یو د کچې ډاکوان دی یو د پخې ډاکوان دی زمونږ خو د پخې د ډاکوانو سره دی ډېره زیاته مننه جی دا تاجران چې کوم دی په خبرو باندې پیږي دا په خبرو اترو سره دا مسله حل کیدیم شي خو تر دې وخته پورې انتظامي هغه مخلصینو د ښودلي د دې د وینا مطابق نن د 144 باوجود چې کوم دی 400 په فاروق اعظم چوک کې تاسو وینئ چې تنبان لګېدلي دي احتجاج دی خلکو کاروبارونه بند دي سبزي منډي چې کومه ده هغې کې دویمه ورځ ده څه نه خرڅېږي هلته کې په دې نوښار روډ باندې بله سبزي منډۍ چې کومه ده هغه منتقل شوې ده هغې ته دې ځي نه د دې نه مخکې 400 کې د اډیم داسې یو مسله وه چې هلته کې دغه شوه په هغې باندې مې احتجاجونه وشو بهرحال د دوی د احتجاج د دوی د وینا مطابق د 10 میاشتو نه روان دی په 10 میاشتو کې موږ سره ناستې ونه شو او زموږ دا مسله چې کومه ده حل نه شوه نو راتلونکي جمعرات ورځ دوی بیا دړه کور کړې ده بیا به شټر ډاون کوي بیا به فاروق اعظم چوک بندوي پکار ده چې ضلعي انتظامیه د خبرو د لارې دا مسله حل